د جهانګیر ترین چې کومه نوې پارټي د ملګرو هغې خو لا جلسې هم نه دي شروع کړي خو دا ویلی کېږي چې په هغې باندې یو ډېره غټه مقدمه درج شوه. راځو ملګرو د نن ورځې چې کوم اهمترین اپډیټ دي هغه در سره شریک کوم. خو ګوره تاسو اوس چې کوم نیوز اپډیټ دی نو هغې له مینه نه ورکوئ، ویډیو په مینه نه شیر کوئ. راځو ملګرو اولنی چې کوم خبر دی د جهانګیر ترین پارټۍ حوالې سره په 2022 په 17 مئی باندې ملګرو یوه پارټي جوړه شوې وه چې د هغې څه نوم و استحکام پاکستان. کوم چې د جهانګیر ترین پارټي دی او د هغې چې کوم نوم دی نو دا په 2022 کې په 17 مئی باندې رجسټر شوې وه او بل یو کس دی چې هغه د خپلې پارټۍ له چې کوم جهانګیر ترین خپل نوم کېښودو نو دا نوم هغه ایښودی و. نو اوس جهانګیر ترین ولګېدو، تاسو ته معلومات دي ملګرو چې دغه نوم جهانګیر ترین کېښودو نو هغه کس ولګېدو او د جهانګیر ترین خلاف یې نوټس جاري کړو چې یاره دا خو زما د پارټۍ نوم دی. نو پارټي خو هسې هم تاسو ته پته ده ملګرو چې لا شروع شوې نه ده، آغاز یې شوی هم نه دی، جلسې هم نه دی شوي، خو د پارټي چې کوم ټوټ پوټ دی نو هغه شروع دی. نوټس پکې هم جاري شو. نو ګورو ملګرو چې د استحکام پاکستان پارټۍ مخکې څه کېږي. بل طرف ته ملګرو خواجه آصف په پارلیمنٹ کې یوه ډېره عجیبه خبره کړې ده. عجیبه خبره یې څه کړې ده ملګرو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري اندرونی حالات سے خطرہ ہے خواجه آصف. کوم چې د نون لیگ رهنما دی، کوم چې د نون لیگ ډېر زیات سینیر کس دی، هغه دا خبره کوي چې په ټیکس باندې چې کوم خلک ډاکه اچوي نو هغه ګورې په پارلیمنٹ کې هم موجود دي. نو په ټیکس باندې به ډاکه څوک چې ملګرو هغه ته خو بیا غل ویلی شي. نو دلته خواجه آصف دا خبره کړې موجوده چې کوم پارلیمنٹ دی نو د هغې خبره کړې ده چې هغه خلک دلته کې هم موجود دي کوم چې په ټیکس باندې ډاکه اچوي. د بیروني چې کوم دشمنان دي نو د هغوی نه دومره خطره نشته ځکه چې په ملک کې خپله هم دشمنان موجود دي. نو موجوده چې کوم پارلیمنٹ دی نو هغه تاسو ته معلومات دي چې د پی ټي آی کوم کسان دي، اپوزیشن کوم کسان دي نو هغه خو پکې شته نه، ټول د پی ډي ایم کسان دي. نو خواجه آصف خو واضحه کړې نه ده چې یاره دغه څوک دي، خو مطلب دا چې یاره په پی ډي ایم کې دا خبره کړې ده چې په پی ډي ایم کې هم هغه غله موجود دي چې هغوی په ټیکس باندې ډاکه اچوي. خو زه یم چې دا خبره مخې ته راوړې وې او خبره واضحه کړې وې نو دوی به ډېر زیات خوند کړی وی چې دې قوم ته هم پته لګېدلې ده چې یاره دا څوک دي چې په ټیکس باندې ډاکه اچوي. یہ زیادتی ہے کہ ہم بجٹ پر بات کریں یہاں کوئی نہ ہو. ویره دا خو ډېر زیات دی چې مونږ په بجټ باندې خبره کوو چې کوم بجټ اوتی دی چې په هغې مونږ خبره کوو، پارلیمنٹ کې څوک موجود نه نو مونږ به چا ته هغه د بجٹ خبره کوو. خورشید شاہ کی بجٹ تقریر کے دوران کابینہ اراکین کی اکثریت کی غیر حاضری پر تنقید. په بجٹ چې کله خبره کېده نو خورشید شاه چې وکتل سیډونو ته نو کسان نو هغه غیر حاضر وو. هغوی به کېدی شي خامخا څه ضروري کار و چې کوم د بجټ نن په هغې باندې بحث کېدو نو د هغې دپاره به ورسره ټیم نو په دې باندې خورشید شاه ډېر زیات ناراضه شوی، خفه شوی دی چې یاره موږ د بجټ دا خبره اخر وکړو چاته. کسان خوشته نه، هغوی خو غیر حاضره دي نو موږ د بجټ خبره اخر چاته وکړو. سینیټر رضا رباني چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې یاره کوم حالات دي او دې ته موږ ګورو او د ملک چې کوم پوزیشن دی نو د دې مطلب دا چې یاره آی ایم ایف مشکله ده که موږ له قرضونه راکړي نو هغه خو هر چا ته پته ده، بلکې په دې باندې خو تاسو ته پته ده چې د یو رهنما خبر راځي د بل رهنما خبر راځي چې یاره آی ایم ایف والا موږ له پیسو راکولو ته جوړ نه دی. نن ملګرو د عمران خان په عدالت کې پیشي وه نو څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې ورکران خوشته نه چې یاره عمران خان ته هلته کې ودرېږي او د هغه استقبال وکړي. نو دغه استقبال چا کړی ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې د زمان پارک چې کوم حالات وو نو هغه هم د کارکونانو نه بغیر شړل شوی وو. خو اوس تاسو ته پته ده ملګرو چې په دویمه درېیمه ورځ باندې دغه وکیلان صاحبان راځي او په زمان پارک کې عمران خان هغوی ته تقریر کوي. نو لاهور های کورټ ته چې کله عمران خان تلو نو د وکیلانو یو ډېر غټ تعداد موجود او د ناربازۍ په ذریعه باندې د عمران خان استقبال وکړو. نو د لاهور های کورټ ته هغه پیشي د هغه او د بشرا بیبي د عدالت نه واپس راووتو خو څه پته ونه لګېده. خو زما په خیال چې هلته ورته ضمانت میلاو شو. اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بیچی جانے والی رقوم میں نمایاں کمی 11 ماہ میں اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا. کوم اوورسیز پاکستانیان چې پیسې را لیږي نو ویلې کېږي دا چې کوم 11 میاشتې تېرې شوې نو په دې کې ډېر زیات غټ کمی راغلی دی او په اربونو ډالر نقصان پاکستان وکړو کومې پیسې چې د بهر نه راځي. بل طرف د ملګرو تاسو ته خو معلومات دي چې عمران خان دغه اوورسیز پاکستانیانو له یو خپل حقوق ورکولو کوشش کو، یو مشین جوړ کړی چې اوورسیز چې کوم پاکستاني دي هغوی به باقاعده خپل اوټ هم اچولی شي چې هغوی ته دا احساس نه کېږي چې یاره موږ په بهر ملک کې یو او په پاکستان کې
ووټینګ شروع دی کاش چې موږ هم په پاکستان کې خپل ووټم استعمال کړی وی. خو دلته د افسوس خبره ده چې موجوده حکومت هغه ووټینګ ماشین د راتلو سره ختم کو. دلته خو پکې د دوی هم پیدا وه ځکه چې د پی ډي ایم به هم داسې ډېر کسان وي چې هغوی به بهر وي هغوی به پی ډي ایم والا ته ووټ اچولی وي. خو والله اعلم ملګرو چې اخر څه وجه ده چې یاره دغه ووټینګ ماشین یې ختم کو. د عمران ریاض حوالې سره نن یو ډېر اهم خبر راغی. د هغه چې کوم وکیل دی نن د عمران ریاض په عدالت کې پیشي وه یعنې د هغه د کیس حوالې سره نن په عدالت کې خبرې وي. نو د هغه وکیل دا خبره وکړه چې یاره په عدالت کې دا خبره وشوه چې کومې را روانې 10 ورځې دي نو دا ډېر اهم ترین په عدالت کې دا فیصله وشوه چې یاره په را روانو 10 ورځو کې به عمران ریاض لازمي عدالت ته راځي او هغه به عوامو ته پیش کیږي. د یوې میاشتې نه عمران ریاض ورک دی خو د هغه پته نه لګي. بل طرف ته ډېر زیات خلک دا وایي چې عمران ریاض یا ډېر زیات ټارچر شوی دی یا هغه خدای مکه وفات شوی دی. نو د دې حوالې سره چې کوم وکیل دی هغه دا خبره مخې ته راوړه چې عمران ریاض الحمدلله بالکل ټیک ټاک دی او انشاءالله ولعزیز چې په دې 10 ورځو کې به د هغه د کیس فیصله لازمي وشي. هغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ و هغه مې ستاسو سره شریک کړ. تاسو نن اپډیټ څنګه ولګېدل کمنټس کې را سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. خیر کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. دلوي الله